إياك نعبد وإياك نستعين. مونږ نن لیکچر دی components of a nursing theory. components of a nursing theory. خو اول دی کې کانسپټ خبره ده چې کانسپټ څه ته وایي او بیا کانسپټ خپل ټایپس دي. ټایپس اف کانسپټ راځي چې لږه وګورو چې د کانسپټ ټایپس پکې کم کم دي. بیا به کلاره یو شی وایو. خبرګي ما empirical concepts or concrete concepts. ठीक है तो देखिए empirical concepts या concrete concepts सी. number 2 inferential concepts. number 3 abstract concepts. number 3 abstract concepts. لکه دا درې قسمه concepts پکې دي. یو غواړو خپل مونږه concept کې یو چې concept څه ته وایي. concept په نظام کې concept څه ته وایي دا تاسو په کار اتلی شي. concept دې ته وایي چې an abstract notion or vehicle of thought that involve images, words that describe objects, properties, events, ideas and mental images that help to describe phenomena. په دې کې یو شی دغه کوچ دا an abstract notion څه مطلب دی. صحیح شو. په دې an abstract notion مطلب دا دی چې دا concept چې کوي دا په مایند کې وي. concept دا پاسګي په مایند کې وي. concepts are in mind. دا په مایند کې وي. مثال کے طور باندې freedom. freedom لفظ دی کنه. the freedom چې لفظ دی دا یو abstract notion دی. you can think about it but you cannot see or hold. ته freedom چې کوم دی ازادي چې ورته وایي هغه په باره کې ته سوچ کولی شي خو نیولای نه شي چې دا freedom دی. physically ته نشي ټچ کولی. دې ته وایي abstract. لکه ته یو freedom ازادي کنه دا ستا په ذهن کې یو خبره ده. abstract notion مطلب دی چې دا خبره ستا په ذهن کې ده. abstract notion څه مطلب دی چې دا خبره ستا په ذهن کې ده بلکې دا ته physically نشي ټچ کولی. نو دا خبره تما وکړه. بل خبره پکې دا چې a vehicle of thought. vehicle of thought وایي vehicle اصل کې دا یو ګاډی دی کتلی ګاډی کار یې څه شی دی د vehicle اکثر لفظ استعمالېږي خو دلته vehicle مطلب بیل دی. vehicle مطلب دلته بیل دی. څنګه بیل دی بدل دی. vehicle of thought مطلب چې دا یو ټول دی. vehicle of thought مطلب څه دی چې دا یو ټول دی دا یو میډیم دی چې په دې ټول یا دا کوم vehicle of thought دی دا کوم سوچ دی دا کوم آئیډیا دا دې په ځای باندې چې کوم د نرسنګ آئیډیاز دي نالج دی او انډرسټینډینګ دی نرسنګ هغه ارګنایز کولی شي هغه په یو ترتیب کې کولی شي هغې په ذریعه باندې کمیونیکیشن کولی شي. اگزامپل باندې پوه کوم اگزامپل نه وایي سیزونه آسان نه دي. اوریم سیلف کیر ډیفیسټ نرسنګ تیوري ده. دا نرسنګ تیوري ده اوریم سیلف کیر ډیفیسټ نرسنګ تیوري. په دې کې مین خبره د سیلف کیر ده. مین خبره ده څه ده سیلف کیر ده. په دې کې د سیلف کیر خبره سیلف کیر مطلب د ځان کیر کول. سیلف کیر څه مطلب دی د ځان کیر کول. په دې کې چې کوم کنسپټ دی دغه چې کوم کنسپټ دی هغه نرسنګ داسې استعمالوي چې په یو پیشنټ دی هغه خپل کیر نشي کولی. a patient cannot care himself. the patient خپل کیر نشي کولی خو the patient خپل کیر نشي کولی. the patient cannot care himself but nurse will identify this problem and determines the actions accordingly. nurse وسکي د کوم problem دی د مطابق خپل اکشن جوړي د کس خپل کیر ایبل شي او د خپل کیر خپل ځان نه کولی شي. راځي دوباره ریپیټ کوو دا خبره چې موږ خبره وکړه components of a nursing theory. دغه موږ خبره وکړه په دې کې concept یو لفظ استعمال شو. concept او the types of concept. the types یې پرې دی دا مې تاسو already use وروي خو اول په concept په نظام پوهیو. concept کې ډېرې خبرې دي. دا وایي an abstract notion vehicle of thought
چې په دې کې ایمیجز دي ورډز دي چې پراپرټیز دي ایونټس دي دا به وایو خیر دی خو پهله یو شی پکې دی کنسپټ کې د ډیفینیشن کې چې کوم دی یو شی مونږه سمجھو کو په دې کې چې ابستریکټ نوشن یو خبره ده ابستریکټ نوشن مطلب لري چې دا خبره صرف په ذهن کې وي انسان په مایند کې وي بلکې دا ته فزیکلی نشو ټچ کولای دا ته فزیکلی نشو ټچ کولای نو دا لکه فریډم دی فریډم ازادي ته وایي فریډم چې کوم دی ته فزیکلی نشو ټچ کولای بلکې دا ستا په ذهن کې یو څه دی ستا په ذهن کې یو څه دی آیډیا دا ستا په ذهن کې دا نو دې you can think about it but you cannot see or hold ته دې په باره کې سوچ کولای شي خو نیولای نشي بل څه نشي کولای ټچ کولای نشي فریډم ټچ کولای شي نشي کنه او بل خبره پکې یاد راکړه چې vehicle of thought څه مطلب دی چې یو ټول دی یو میډیم دی دا یو ذریعہ ده چې دې په ذریعہ باندې نرسز خپل اکشن اخلي د نرسنګ تیوري په اکارډنګ نرسز خپل اکشن اخلي چې مثال په یو پیشنټ ته په کم سچويشن کې کم کیر پکار دی چې په کم سچويشن کې کم کیر پکار دی څه کول پکار دی باثینګ څنګه کول پکار دی انجکشن څنګه لګول پکار دی ټول کانسپټس دي دا وو ساينټیفیک بیسډ وی نو د کشانې دی بده ساينس ته ګوري هغه مطابق چې کم دی دا کار کوي مثال کے طور باندې وی کرافټ مطلب دا دی چې دا یو میډیم دی دا یو ذریعہ چې دی په ذریعہ نرس خپل اکشن اخلي لکه اوریم سیلف کیر ډیفیسټ نرسنګ تیوري دا وایي چې د کې د سیلف کیر خبره ده چې پیشنټ سیلف کیر کولای شي کنه شي کولای مثال کے طور پر په دې تیوري په ذریعہ باندې چې کوم د نرسز دا آئیډینټیفای کوي څه مطلب شو دا معلومي دی په ذریعہ باندې دا معلومه چې دا مطلب دا دی چې د پیشنټ کیر کولای شي کنه شي کولای به هغه مطابق خپل اکشنز دی اخلي